د پنځپیر کې د پاتې کېدو یو خدا دی چې د پیغمبر پاک طریقه ده چې دوه تنه صحابه به لېږل، یو به والله امیر کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا، او یو روایت کې راځي دا اسمو کا زبیبته، د امیر خبره به اوري، اطاعت او تابعداري به کوي اگر کاغه غلام حبشي ولې دا سر د اوس کې عمره د ممیز عمره ولې دی ورو کی سرواله سړی ته کمزور ښکاري، خو بیا به هم تاسو تابعداري کوي. نو هغه څه پیغمبر نه چې غلطي باندې کوي کنه، امیر نه خو غلطي کیږي کنه، نو که د امیر نه غلطي وشي نو بیا به څه کوي. نو صحیح مسلم کې روایت راځي من رأى من امیره شیئا یکرهه فلیصبر، چا چې امیر کې داسې یو کار ولیده چې هغه ته ښه نه ښکاري فلیصبر، امر بالا دی بیا به هم صبر کوي. دا به نه چې امیر صاحب داسې وکړو، امیر صاحب داسې وکړو، امیر صاحب خپله پردی پکې وکړو، نه بیا به هم صبر کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة، څوک چې د امیر د اطاعت نه اوت او جماعت نه اوت نو هغه مړ شو، نو په مرګ د جاهلیت باندې ومړي. ماته میتة جاهلیة، چې د امیر د اطاعت نه اوت نو چې هغه مړ شي په مرګ د جاهلیت باندې ومړي. نو یو سنت طریقه دا ده چې د امیر اطاعت او د امیر تابعداري، امیر جوړول ستاسو کار دی، بیا تابعداري ستاسو کار دی، چې نه منې نو بیا زمون کار دی. نو یو خو به په جوماتونو کې، په بیټکونو کې، په کوم ځایونو کې چې دی رہی نن به ځان له امیران جوړ دی. ستاسو دپاره عمومي امیر یو چې هغه زمونږ د دې ټول درس امیري، او چې د طلباو میانځ کې څه خبره راځي نو عمومي امیر ته ووایي او هغې وله حل کړي. اول خپل امیر ته ووایي چې هغې حل نه کړي، بیا د عمومي امیر ته ووایي، او چې دی حل نه کړي نو بیا ورته زه بستره په سر کړم او حمزه مونږ خو توره جوړو، خو د صحیح اوسپنې نه جوړو، چې خرابه اوسپنه وي د هغې نه توره نه جوړېږي. نو مو وایي چې درنه نه جوړېږي نو بیا ځه چې ادب درکې نه یي، ته د قرآن تابعدار نه یې، د حدیثو نه یې، نو بیا مونږ څه تنګې، نو بیا مونږ ورته وایو ځه. نو عمومي امیر ستاسو لپاره دا مولوي عتیق الله دی، او د سره معاون سمیع الرحمن دی، دا نور دي د بیا معاونین دي. دلته چې کوم امیران دي نو د هغه اطاعت او تابعداري دا په تاسو باندې لازم دی. دویم دا چې تاسو په کومو جوماتونو کې اوسېږئ، د جومات د امامت سره د خطابت سره تاسو هېڅ کار نشته. دلته د پښتنو امامان هم شته او د جومات اختیار هم د امامان وي. نو که تاسو ته څوک وایي چې موږ ته مخکې شه، تاسو به نه مخکې کېږئ تر څو چې درته امام نه ویلي. هو امام درته ووایي چې زه چېرته ځم امیر صاحب، او که د مونځ ټایم شي نو تاسو یو تن مخکې شئ، نو بیا چې امیر د جومات کوم یو طالب ته وایي نو هغه به مخکې کېږي. دا به نه چې تاسو به یو به مصلي ته مخکې کېږئ، بل به مخکې کېږئ، بیا به عوامو کې ځان له ډلې جوړوي، دا به نه، په پیر کې دا نشته. الحمدلله ثم الحمدلله د پنځپیر نارینه او زنانه ډېره ورته خوشحاله وي چې طالبان را روان دي او زموږ کلی به اباد وي، او دعاګانې به وي، خدای دې وبخښه پاره کوچا کې، خدای دې وبخښه، نو زموږ په کلي برکتونه راشي. او په پنځپیر کې یو کس داسې نشته چې هغه زموږ خلاف وي. دا وګورئ واورئ، دا واحد کلی دی چې په دې کې یو تن داسې نشته چې هغه د دې مرکز خلاف وي یا زموږ خلاف وي، که امام وي، که ملا وي، که طالب وي، که امي، که نارینه وي او که زنانه وي.
او داسې یو کور نشته چې هغې کې زما شاګردان دي. هر کور کې شاګردان دي، نارینه دي، زنانه دي، او په مونږ ډېر مین هم دي. نو د پنځپیر متعلق ورزش خبره بیا نه مانم، ځکه ما ته خپل کلی معلوم دی. نو تاسو باید د پنځپیر په کارونو کې کار نه لرئ، جوماتونو کې به کار نه لرئ. امامت دی، خطابت دی، تقریر د امام کار دی. که کوي د جمعې په ورځ تقریر څه فرض نه دی چې امام به خامخا تقریر کوي، خطبه لازم ده. نو خطبې وایي بعضې جوماتونو کې تقریر څوک نه کوي، بعضې جومات کې تقریر کوي، خطبه لازم ده، تقریر لازم نه ده په جومات کې جمعې. نو که تاسو ته څوک وایي چې استاد تقریر وکړه په دې مسله باندې لږ وضاحت وکړه، نو ته به نه کوې. امام درته وایي چې ته بیان وکړه او زه به ښې د خطبه لمونځ به وکړم، نو ټیک ده، اختیار د امام دی. درته تکبیر کې د هلکانو درسونه دي، کالج هلکان، د سکول هلکان، امیان قرآن زده کړی دی او درسونه یې. نو اگر چې هغه دې ورځو کې هغوی بیا چوټي کړي، وایي طالبان تکرار کوي، د هغوی تکرار خرابېږي، لیکل کوي، نو هغوی بیا چوټي کړي دا ورځو کې. خو سره ځي درس، نو که سره ځي درسونه یي، نو هغې کې به تاسو غمارت نه ساتئ چې دا صیغه د ماضي ده او ترجمه په مضارع کې وکړه، ته ورته خپله ملایي ښیې، او ملایي ځان سره کېږه چې لاړ شي بیا خیر. دلته به ملایي نه ښیې، دلته کې به تاسو د پنځپیر په کار کې کار نه لرئ، د عوامو سره به ستاسو هېڅ کار دی، خپل ځان سره به کار دی. په ټیم باندې چې کوم ټیم مو مقرر کړ، نو تاسو به د هغې نه 5 منټه مخکې راځئ خپل ځای ته. نو مخکې راشئ، اودس وکئ، 2 رکعته نفل وکئ، ذکر اذکار وکئ، نو ستاسو په زړه کې به قرآن کښېني، ستاسو زړه به منور شي. موږ بیا نور کله 2 مرض باندې 3 مرض باندې به ځایونه مقرر کړل، خو ما کتل د 3 ورځو نه طالبان غریبانان دې ځای ناست دي، او زما په خیال کې اودسمات یې له به ونیسي، ځکه چې ځای به هغه څوک ونیسي. او دومره په مینه باندې چې موږ مخکې کښېنو، ځای ونیسو، نو ما ته هم دا احساس وي. طالبانو په ما ډېر مینې، خو زه هم ګورې کم دی. نو ما ته دا احساس وي دی دې ځای کې د شپې خوب هم نه کېږي، زه کور ونکړم چې غم یې را سره طالبان خوب نه شي. طالبان یو بله یو ځای ځای کوزېدل، پوړو کې ورغوښتل، کته پرېوتل. نو ما ځان ناغرضه کړم چې ملامته نه شي، چې یو ساعت تېر شه او بچو هلک ښه شه. نو ما وخندل، ما ورته ویل پنځپیر کې سړی کلکېږي، دا به ته خپله کلک شې، صبر وکړه. ناراض سړی دلته نه شي پاتې کېدی، تښتي. او کلک سړی چې هغه نو دلته کلک شي. دا 3 ورځې طالبان ناست وو، کله کله څوک راشي چې ما له مخکې ځای وګوره، زه فلاني مولوي صاحب چې یم او فلاني رالېږه. نو زه پړه کې وایم چې بل څنګه پاسو متا کېنو، چې هغه 3 ورځې لوڼې کړي 3 شپې، او هغه پاسو متا کېنو. نو ما ته به دا نه وایي چې جي ما له مخکې ځای او ما له ځای وګوره، زه دغې ذمه دار نه یم، ځان له ګوره. طالبانو ځایونه نیولي دي چې کوم کوم ځای کې ناست دي، اوس هم صفونو کې برابر دي. هغه بره ځای دی، هغه صرف د مېلمنو لپاره دی، هغې کې به د درس والا کسان نه کېږي، ځکه موږ سره د مېلمه ځای بیاني نه ناست دی. چې مېلمه راځي، نو هغه د امیرانو ذمه داري هلته به بیا یې هلته به یې کېنئ، دا نه چې یو ورځ کېني، بله ورځ کېني، په 3مه به ورته زما خیال شوی ګورئ. نو بیا پاخه به هلته نه کېږي، او مېلمه به هلته کېږي. یو ورځ یې له راشي، بعضې طالب نوی راغلی، نو تاسو زاړه طالبان به ګورئ داسې محسوس کوئ چې دا ستاسو مېلمه دی. دا نه چې تاسو یې په څنګل وګورئ او غریب نوی راغلی هغه وارخطا شي. که هغه نه قرآن پاتې شي، نو ستاسو د لاسه پاتې شوي ګناه به یې په تاسو وي. نو تاسو به هغه سره ګزاره کوئ. که ستا په ځای هم کښېني، نو ته ورته وایې خفه کېږه مه، نن کښېنه خیر دی، ته ناست یې، زه به بهر کښېنم، خو دا ځای زما دی. او خیر دی، ته بیا تپوس وکړه چې دلته څه اصول دي. خو دا نه چې هغه د غوږ نه ونیسي، پاسړی زما په ځای ناست دی. ادب به لږ پوه دی یو بل.
د قرآن طالبان دي ټول استوصوا بهم خیرا، یو بل ته د خیر وصیت کوي په دې. نو د طالب به خیال ساتي، احترام به کوي. نوی طالب راشي جومات ته درغی، ځای نشته، بستره دې واله ځان سره ډېره کا، ورته وایه ځای نشته او کسان پوره شوي دي، خو خیر دی زه به امیر صاحب ته ووایم تا به بل ځای ته ولیږي نن پاتې شه. نو احترام یې وکړي، نو د هغه په علم کې به ستا حصه وکړي. بیا سبا خدای د هغه نه امام دیني غوندې سړی جوړ کړي، د شیخ القرآن غوندې سړی دې جوړ کړي، نو ستا به پکې حصه وي. نو د نوي طالب به خیال ساتي. نن چې تاسو په کوم ځایونو باندې ناست یئ، نو په ښي طرف او ګس طرف ته وګورئ، ملګري وپېژنئ. دا ستاسو ځایونه دي پاخه، که زنانه دي او که نارینه دي. خو خپل ښي طرف او ګس طرف والا ملګري وپېژنئ. که سبا بل کس کېږي، یو وایي دا زما ځای و او بل وایي زما ځای و، نو زه به تپوس د یو بابر با طالب نه کوم تا سره وې څوک ناست و، پرون به یې راځه. نو ما ته به پته وي چې ستا ښي طرف ته څوک و، ګس ته څوک و، مخکې څوک و، وروسته څوک و. نو ښي طرف او ګس طرف ته ملګري وپېژنئ او مخکې او وروستو ملګري وپېژنئ. نو ما ته به پته وي که سبا څوک ووایي نو څلور ګوان به ما ته پېش کېږي چې هلکه ستا نه خو په کالین به کرښې نه راکاږئ، کوم یو په کالین کرښه راښکله یا په دیوال، نو بیا به زه هغه طالب هغه ځای نه پرېږدم. اکثر بیا نوم لیکي، طالبانو سره به سړی کېني نو په سټ لاس وایي چې په ما یې نوم دې لیکلی، نو نومونه به نه لیکئ، نښې به نه راکاږئ. دغه ستاسو پاخه ځایونه دي. څنګه چې د طالبانو لپاره امیر موږ مقرر کړی، دغسې د زنانو لپاره هم امیر دي. د یو سړي په میراث کې دوه ښځې برابر دي، نو موږ دلته هم دغه چار کړی دی. موږ امیران یې دوه مقرر کړي دي، یو د عبید کور والا ده او بل د ابراهیم بي خور ده، دا دوه امیرانې دي. نو هغوی باید د زنانو خیال ساتي، کوشش به کوي چې څوک بې عزته نه کوي، سپکې نه کوي، په طریقه ورته خبره کوي او د هغوی انتظام کوي. لارو کوڅو کې به نه ودرېږئ چې تاسو په لارو کوڅو کې ولاړئ طالبان، ځکه دا کلی ټول خپل دي، دا ګنډلې کلی دی، هر کور د بل کور سره رشته داري ده. دلته ټول دوه حصو کې دا کلی تقسیم دی، یو درې تپیا دي او یو صفوخیل دي. صفوخیل 15 محلې دي او دا یو بل کې تړلي دي. بیا درې تپیا هغه هم دغسې یو بل کې تړلي دي، بیا دا صفوخیل او درې تپیا یو بل کې تړلي دي. نو دا کلی ګنډلې کلی دی. په دې کې زما عزیزان دي، رشته دار هم دي، خپلوان هم دي. نو کله کله یو طالب غلط ځای کې ولاړي، زنانه په لاره تېرېږي، نو خو زمونږ رشته دار هم وي، خپله هم وي، نو ما ته سوال یا وکړي یو طالب د دغسې شکل دی او داسې ولاړي دا کوي. نو بیا زه د هغه معلومات کوم، ګوردا درته مخکې نه ځکه وایم چې درته پته وي. خلک وایي کیمرې کې آنکھ دیکھ رہا ہے، نو دلته هم ګورې هغه چل وي. نو چې کله درس ختم شي نو ډلې ډلې مه ځئ چې لاره هم بند کړي، یو طرف د لارې پرېږدئ او په بل طرف باندې ځئ. انشاءالله دا 20 ورځې په 20 د رمضان موږ ختم کوو، او په 20 د رمضان د اشاعت ورځ بل چا ختم نه ګورئ. او که چا مقرر کړی یا مقررۍ، نو هغه د دې وجې مقررۍ چې هغه په زړه کې مخالف وي، ظاهري ځان ملګری چې هغوی په زړه کې مخالف وي. دا مطلب دی چې اجتماعیت موږ روان کړو ختم کړو، نو په 27 رمضان زموږ ختم دا 20 ورځې انشاءالله دا به خدای ډېر په خوند تېرېږي. تاسو به هم الله د قرآن نه خبردار کړي، او چې څه موږ له راځي او څه زموږ وسي انشاءالله موږ به درته ښه په اخلاص باندې وایو. تاسو به هم دا کوشش کوئ چې داسې ژوند تېر کړئ چې سبا یو بل پسې خفه یې. یاره زما ډېر ښه ملګري وو په جومات کې، ما سره ډېر ښه ملګري وو او هغه به ما نه ځان قربانو، ما به د هغه نه ځان، دا خوند کوي. دا تاسو کې به خدای ډېر لوی لوی خلک پیدا کړي، هغه لوی لوی درسونه به یې یادوي
او چې تاسو په شوق باندې قرآن وایي. نو د نن نه دا شروع کوي چې د سورتونو نومونه یادول شروع کوي. که دغسې نشئ یادولی نو شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي هغه په اشعارو کې هم ویلي. زما یو استاد و هغه زه ناست وم کمره کې، هغه وخت به لږ طالبان شیخ القرآن راغی، وی ما ته ویل څه کوې کبیره ما چې دا سورتونو نومونه لیکم چې یاد یې کړم. شیخ القرآن وخندل، هغه به کله کله طالبانو سره ډېر ښه ګپ هم لاګو. شیخ القرآن کوسته به ومو و چې غوسه به شه د سترګو دا ګوټ به یې سور شو نو بیا به دې موږ ځان بچ کړو، بیا به یې ګزار هم کړو په سړي. نو وی ما ته ویل چې کبیره زه چای پخه کړه مزېداره غوندې دې درته لیکم په اشعارو کې. شیخ القرآن به یو کپ چای څښله خو ډېره مزېداره چای، دا ډېره شملې غوندې به یې نه څښلې، دا چا څخه لاړ شي شملې پخ کړي. نو وی ما چای باندې کړه او شیخ القرآن کاپي او قلم را واخیستل. وی ما چې چای پخوله نو په دوره ټایم کې شیخ القرآن ټول لیکلي وو. فاتحه کې دي حمدونه معتبر، بقره کې مضامین څلور بهتر، انبیاء واړه سره آل عمران دي، نساء په مائده نام اکثر، په اعراف انفال توبه کړه د یونس، هود یوسف رات سره دي برابر، ابراهیم کې د انذار د انبیاء او نمونې د عذابونو په الحجر، نحل شو بني اسرائیل سره په کار، خو مریم طه کې دي انبیاء سره، په الحج مومنون په نور فرقان، شعرا د نمل شام شورا بهر، القصص د عنکبوت کا نمونه، روم لقمان سجده کړه واړو سراسر، شو عذاب لکه سبا غونده فنا، د فاتر عذاب نه اوسه په خطر، د یاسین صافات داوه وګڼه صاد، دې کې ته خلاصه هم ده، یعنې د یاسین داوه ده نفي د شفاعت قهریه، صافات کې حزب المستفید، نو صاد کې هم طلوع بالمصائب، او صاد چې کله به املا چا لیکله چې سواد به پې استاد ولیکي مطلب ټوله ټیک ده، چې سب به پې ولیکه نو ټوله غلطه ده. د یاسین او د صافات داوه وګڼه صاد یعنې ټیکه، د یاسین صافات داوه وګڼه صاد، مشرکان واړه روان دي الزمر، د مؤمن سجده شورا د انبیاو دي، زخرف غونته دخان واړه کافر، جاسیه شو د احقاف عاد و ثمود، محمد لفتح ورکړه رب اکبر، حجرات د الخلود د کاف داوه ده، زاریات شطور ډوبلې لکه کسکر، چې طلوع کړه د النجم آیاتونو، معجزه شو حضرت شق القمر، د رحمان د واقعې حدید شو نرم، مجادلې نه شو عاجز په الحشر، ممتحنه د صوبسته په جمعه کې، منافقین به تعامل کړي په محشر، په طلاق د تحریم د ملک یمن، قلم حاکه کې معارج وکړي سرور، د بیان د نوح نبی جنتایان، مزمل د مدثر نه په منظر، د قیامت د هر کړه یاد المرسلات، د نبات د نازعات بس مصدر، د تکویر نه انحطاط تفهیم بنوي، انشقاق به ورود تعریف ببر، سوکالا بچی بچا معاشیا، چې مرقت نه برا پورته الفجر، شفنا بال بلد شمس واللیل، چې زحا به پریچی شرح صدر، پارتین اقرأ کړه یاد خوشحاله اوسې، زیاد بستاشی بدارینو القدر، بئی نکړه زلزال لري کړه د شرک، عادیات غوندې کړه القاریا سر، تکاثر مکړه د مال دنیا فانی ده، اثر کم دی موزه مکړه مقرر، د الفیل نمونې لاړې د قریشو، معمول مکه چې فایز په کوثر، کافرون نه بایکاټ کا نصر ستا دی، شتبت اعدا اخلاص کړه بهر، الفلک والناس اخر بدی شیاد، د قرآن درس جاری وي د اختر. یا ټول خلاصه هم ده پکې، ملګرو بیا د خپل ځان نه شعرونه لیکلي، د دې نقل کوي خو هغه خوند نه کوي، هسې له مزه نه ورکوي، د مزې دا دی کې ډېر کمال دی، او دا کله کله زه هم چې درسي شروع وکړم چې د یو یو تشریح کوم خو هغه کېږي نه، نو دا یاد کړئ، دا به په کار راځي، او تاسو به د قرآن خوند انشاءالله وګورئ کله چې موږ لږ داسې میاشته شو. دریاب په اړخ چې سړی روان وي دومره مزې دي، خو چې کله لامبو یې نو کلاچو لامبو یې دې میاشته شي نو بیا یو جدا مزې، د قرآن خوند به تاسو وګورئ. او دا ځکه چې ما د شیخ القرآن نه 30 کاله بالاستیاب قرآن ویلی،
ما پکې نور څه نه دي درنه کړي، مطالعه مې کړې ده ځان له، تفاسیر مې کتلي دي، پای کې مې څه مونتي دي هغه مې راغستي دي، خو هغه مې د شیخ القرآن هغه طرز مې نه دی بدل کړی. د شیخ القرآن شاګردان شته دي، هېڅ شک نشته، ټول دي، درسونه هم کوي، خو کله کله زه درس واورم نو زه معلومات دي چې د شیخ القرآن هغه طرز دی خپل کړی دی. نو د شیخ القرآن ځان له یو طرز و او هغه تاسو په پنځپیر کې دا زه د هغې سره وایم الحمدلله، بل ځای نشته. د دې وجې دلته زر زده کړي. شیخ القرآن خلاصه او نچوړ راغستی، هغه به وي مغز قرآن مغز ما برداشت دی، اوس د خوا پیشې سګا انداختی. ما د قرآن مغز راواغستل، هډوکي مې سمو ته غورځولي او شیخ القرآن به کله کله وي کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تحفہ ہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے. ما په خپل زړه درته په کاغذ ایښی دی، خو چې څوک د کمال خاوند وي نو هغه له تحفه ده چې ني نو وایي مړه دا یې پروسه کالو پرېږدي، هغه په دې نه پوهېږي. نو انشاءالله تاسو به ښه خوشحاله یي. د خدای کتاب به موږ به هم دعاګانې کوو چې الله ستاسو په زړه کې کښېنوي او ستاسو نه الله د خپل دین خدمت والي. ګورئ بیا به انشاءالله موږ درس ټیک په 9 بجې شروع کوو. 9 ټیک دي که 9 نیمې؟ طالبان راتلی شي دی نه ډېر څه تپوس وکړه، ټیک دي. 9 بجې به موږ درس شروع کوو. د 9 نه بعد به بیا یو طالب هم دننه نه راځي، چې کوم طالب وروستو راځي هغه زه بیا بهر کوم.